شی په خپله نه ده پیدا شوی د ټول پیداوار کې الله ته محتاج دي څنګه د ټول شیونو الله ته محتاج دي داسې فایدې ورکولو کې الله ته محتاج دي نقصان ورکولو کې الله ته محتاج دي الله نه ارادې نه بغیر نه څوک چاته نقصان ورکوی شي نه څوک چاته فایده ورکوی شي الله جل شانو ارادې نه موجود ده هر یو شي کې الله امر دا مې سترګې راخېږي دا رڼا ورکوي دې کې د الله امر ده نو ځکه دا رڼا ورکوي که الله پاک امر ونه وځي مې سترګه وي رڼا ورکې نه وي الله جل شانو د ځمکه په اوبو باندې تړولي الله خپل امر سره تړولي دی که الله پاک نه امر وبستو ځمکه به ډوبه شي نو ټول اسمانونه الله تړولي دي یوارس به داسې شي د الله پاک به اسمانونه امر وباسي اسمانونه به ټوکړې ټوکړې شي مې سترګه به لپیټ کړي او ځمکه دا غرونه به د بلوچو باندې اسمان کې نو دا ټول نظام باندې الله اختیار ده دا مو یقین بس موږ ګورو دا الله پیدا کړي او دا د الله مخلوق ده او دا ټول مخلوق الله ته محتاج ده او الله پاک صمد ده الله جل شانو په کونو کې چاته د یوې خبرې محتاج ده او ټول محتاج دي الله پاک ټولو ته اعلان کړی تاسو فقیران دي تاسو ټول محتاج یې او الله پاک غني ده الله صمد ده الله چاته محتاج ده اوس موږ الله وپېژنو او الله پاک صفاتو سره وپېژنو دا د نبیانو محنت بنیادي شی د هغه د انسان یقین ده ایمان ده هغه زړه کې وي نو دا زړه دې خبرې سره منور شي د ایمان رڼا دا زړه ته کوزه شي دا به د نبیانو محنت سره کېدل اوس ګوره څو هدایت څه ملویږي هغه د انبیا علیهم السلام محنت سره حضور صلی الله علیه وسلم محنت سره هدایت ملویږي هدایت یوه رڼا ده هغه زړه ته کوزه شي او دې دپاره بر څوک خپله خوارۍ کوي یعنې څوک چا نه په طاقت باندې دې زړه کې ایمان نشي کوزوی دې زړه کې رڼا نشي کوزوی دا تقوا خو زړه کې وي خشوع د منځه والا خشوع د ایمان تقوا صداقت دیانتداري دا څه کم د زړه تعلق ده دا د نبي علیه السلام محنت والا اعمالو سره کېږي څوک چا نه په پیسو باندې په هدایت یافته نشي جوړوی ایماندار نه شي جوړوي نه په طاقت سره نه په حکومت سره چا نه طاقت ولدا ایماندار نه شي جوړوي چې دې زړه کې ایمان کوز کی دې زړه کې هدایت کوز کی دې لپاره بهر څو خپله خوارۍ کوي انبیا علیهم السلام محنت بعد نبی علیه السلام محنت هر مسلمان په ذمه ده هدایت محنت هر مسلمان ذمه داري ده څوک په محنت کوي حضرت ته هدایت کوزيږي هدایت څوک شي به په دین باندې چې ضرورت آسان دا هدایت یوه رڼا ده رڼا سره انسان ګټه پیژني نقصان پیژني ګوره کله رڼا وي سړی کډې نه ځان بچوي مار لړم نه ځان بچوي فایدې والا شیونه خلي زه رڼا وي او کله تېره وي کډې کې وغورځېږي مار لړم باندې خپا کېږي سره زرو ته ټوکې راویږي نو د ستا سترګو کې څه رڼا نه وي دنیوي نقصان فایدې نه پیژني او چې زړه کې رڼا نه وي دا د دین فایدې نقصان نه پیژني نو دې د وجې الله جل شانو به نبیانو ټولو انبیا علیهم السلام به محنت کولو د خلکو زړه کې به ایمان رڼا پیدا کېده چې ایمان رڼا پیدا وشي به کامیابۍ یو الله سره کتلی شي عزتونه الله سره کتل شي به نقشو کې نه شي کتلی خلک به خطا شو الله سره به نه شو کتلی نقشو کې به لګیو څوک به مال کې لګیو عزت پې راټولو څوک به حکومت کې لګیو څوک به تحت تاج باندې لګیو څوک ځمکو کې لګیو څوک په سرو زرو لګیو ډېرې تجربې خلکو کړي دي الله نه علاوه خلکو کامیابۍ لټونو کې خپلې تجربې کړي دي او ټول په خپلو تجربو کې ناکام شوي دي څوک نه دي کامیاب شوي نو انبیا علیهم السلام د الله تعارف په خلکو سره کول الله مو باندې احسانات دي الله پاک دومره احسانات دي چې موږ د الله احسانات شمارې نه شو او دا هم چې زړه کې رڼا وي ته ګورې دا د ما الله پیدا کړي اسمان ته ګورې د اسمان الله پیدا کړي ځمکې نه شیونه راوځي بیا به دا الله کړي دا فصلونه الله پیدا کړي دانې الله پیدا کړي میوې الله پیدا کړي په دې کې خوندونه الله اچوي تاسو ګورئ یوه ځمکه وي یوې ځمکې نه ډېر قسم میوې راوځي او میوې ټولې خوږې دي او ټولو خوږ رات پیل کړي میټاس یو نه ده
مڼې میټاس بیل ده، کیلې میټاس بیل ده، د انګور میټاس بیل ده، هر میوه میټاس بیل ده. تاسو میټایانو دکان کې وګورئ، رنګونه خو به بدل کړي او میټاس به یو وي. یو شي یو خواږه ورکوي، خوند یې نه شي، رنګ به بیله بیله وي، خوند به یو وي. الله جل شانه یې ویس پکې نه دومره شیونه پیدا کړي دي او ټولو خوند بیل بیل، رنګ یې بیل ده، خوشبويي بیله ده. خو ځمکې کې خدا خوشبويي نشته، ځمکې کې خدا رنګ نشته، ځمکې کې خدا ذایقه نشته. دا خو الله چې یوه ځمکه ده، هغه نه الله پاک مرچان هم پیدا کوي، هغه نه الله پاک ګلان هم پیدا کوي، هندواڼې او خټکي هم پیدا کوي، سبزیانې ډلې او مېوې پیدا کوي. یو شی نو د څوره ځای کې یوې ځمکې نه پیدا کېږي، یو ذمېداري کوي، واو بور باندې کوي، څومره رنګونه ورته علاوه څومره شیونه. دا تعارف ده، دې کې موږ ګورو دا ما الله کړي دي، دا د ځمکې والا غلې نه دي، دا ما الله کړي دي. دا باران سوارېږي، دا ما الله ورکړي، هوا چلېږي الله یې چلېږي، بېرفتر الله پاک راوباسي، شپه راسي الله راولي. نو بس دا خبرې په ژبې باندې کوو، دا کلمې مفهوم بیانوو چې الله کوي، الله نه بغیر څوک نشي کوی، الله د ټولو نه بغیر هر څه کوي. ګوره ټول خلک راجمع شو د حکومت په تکل سره، ابراهیم علیه السلام ته یې د اور نقشه جوړه کړه. هغو څه مطلب و؟ نو د اور سیزل کوي، اور کې د سیزېدلو طاقت دا شته ده، لیکن هغو ته دا پته نه وه چې د سیزېدلو طاقت اور کې چا چولی؟ الله چولی. هغو د اور نقشه جوړه کړه او ابراهیم علیه السلام یې په اور کې واچوه. لیکن هغو وایي چې دا اور کې به دا وشي دي، لیکن سیزنونو طاقت والا اچولو والا خو الله ده. الله پاک ابراهیم علیه السلام دپاره اور نه د اور صفت واخیسته، اور نقشه یې نه ده بدل کړې، شکل یې نه ده بدل کړی، صفت یې ورته بدل کړ. اور شته ده، سیزن نه کوي. او ابراهیم علیه السلام دپاره الله پاک یخ کړو او سلامتیا والا یې جوړ کړو. دې ته لا اله الا الله ثبوت اسی طرح کرتے چې دې نه کېږي، الله نه کېږي. الله جل شانه خلقو ته خیر او به الله پاک شي صفاتو بدل کی، الله جل شانه یې رنگو بدل کی، شکل یې بدل کی. موسی علیہ السلام په لاس کې امسا او الله پاک نه پوښتنه کوي، مفهوم اتا اخر لاس کې چې شي دی الله نه امسا دی باندې یو ټیک لګو پانی چړل او دی باندې ما ډېر فائدې دي کی. الله پاک ورته حکم کوي صدا اساو ورځو سوې ورځو نه ګوره سړي لاس کې فائدې والا شي آی فائدې کوي. الله ورته حکم کوي دا شی ته ورځو والا جل شانه وغنا هغه صفات بدل کړو، مال یې ورته جوړ کړو. هغه دې کې فائدې دي، نقصان والا شی دی. اب جانو الله پاک نه جاندار شی جوړ کړو، شکل یې بدل کړو، صفات یې بدل کړو. دې لا اله الا الله یعنی صفاتونو بدلونو والا الله. به موسی علیہ السلام تعالی په حکم کې داونی ځکه یې ونیولو نو الله جل شانه به دې هغه صفات لرګیونه جوړ کړو او الله جل شانه به الله پاک په ثابت به جان شي ختم کړو. نو دې لا اله الا الله دا مو په نو د ذکر تاسو ماشاءالله وای د خاص تاسو پاسه ما بیان مسکه چې د دل ضرورت او نقصان وي سوره ډیره فائدہ لري چې کوم بیان وی چې اخره پورې سړای ناس وي اخر وخت اعلان کړي چې ډیره مجبوری نه دی واکه موږ ضرورت وي یو 87 کسان جوړو ملګری پیرې د پورا د خلکو سامانونه پورا دلته بیان ثواب ده وا د زرونو خلکو ثواب سړای ته یو غنټه کې ګټای دا یقینا له اجتماعي نو ودرې ماشاءالله جوړو ملګری چادرې چې لګولې نه وینا ګور ځان باندې را باندې چې سړای ډیره کاټو دنیا کې موږ په لګا غاټه نه یو پاکستان په سپریټ دوه بار دلته اوس ډیره غاټه دی دی بجای خو دې ته شیطان مونږ ورپریټ یې باران سره ناس یو دا دی ویل ستره کوي نه ګرمشتان سردیشته ماشاءالله ودرې ماشاءالله جوړ ملګری وای کسان کم او یو درخواست یې پاره ونه علاوه نور کسان اوس ما پس یو ته پتا نه ولې ملګری پاسې مونږ یو کپړې ته لاړه هغه ته تکزو ته لاړ بعد کې بیا پاس لږ کسان کم دی وای با دوباره بیان کې راځل خرج لږ ودرې ماشاءالله علامت وای دعا وکړه الله سودا وړي تقاضا پورا کوي د هټ تقاضا پورا کولو توفیق دی د دنیا تقاضا پورا کوي آخرت ودرې جزاء همت وګوي وای څنګه ځان ډور لاړ
دنیا آخرت خاسته کلاړ شو لاړ شو دا زیات شو بیا کوم واپس کې بنیاد په ثواب ته ملاو ډېر الله کا مجمان لاړ شو ماشاءالله الله مو دنیا خاسته کا الله مو آخرت خاسته کا الله مو غرور کې خیرونه راول اولاد کې مراو جزاک نو به ټول د کلمې دول چلو هر څوک په خپله محنت کوي والله پاک نه به د کلمې حقیقت وغواړو بیا د کلمې حقیقت په زړه تپوس کړي دا ځان باندې خورۍ ده یو شعرونو باندې خورۍ ده یو ځان باندې خورۍ ده او ځان باندې خورۍ دا هر څوک په خپله کوي دا د هر چا ذمهداري ده محمد رسول الله د محمد صلی الله علیه وسلم طریقو کې موږ کامیابی ده کلمات زړه لا اله الا الله زړه کې راشي بدن استعمال محمد رسول الله سمای نه بګي پر نام الله دی باندې موږ الله پاک رزقي دا ګور دا مهنت نبی علیہ السلام صحابه کرام باندې مهنت ایمان یو ځدا کوي یقین یې باندې دا زړه کې دا خبره کوله هر باندې نبی علیہ السلام طریقې مطابق شو دا کلمات یہ جو علیہ فرمائی دا طور قرآن پاک کی کلمہ تفسیر اما اولی کلمان نا اسمانون ندرانات کلمات مقر ندرانات کلمات اچھو دا کلمہ یہ کلمہ والا بانے گونا من کو وقت وحشت بنا قبر کی دو کو قبر دا بانے خواہ سرون لکھی یہ بطور طریفون اللہ دی پارا دی چاپنا ہمیشہ دی پارا نام لگے تو کلمہ والا سوکری تو کلمہ والا کروبار کئی کلمہ والا توجہ دی کلمہ والا محنت کئی دا کلمه وره او دا کلمه ټول دنیا انسانان ته رسولو لپاره الله موږ ذمہداري نه کړي صاحب کرامو کلمه وینا کلمه زړه کې ګل کړه کلمه ته دعا وکړه او کلمه دنیا انسانان ته ورسوله تاسو موږ چا کلمه راوړله دا په زمانه کې ټول زمانہ مخکې د ایوان صاحب کرامو پر ګورونه پر کاروبارونه پر باغونه د بچي پرې کړو تاسو موږ کلمه راوستل کلمه مهنت پر الله پاک خود کلمہ اور رسول کٹول مسلمان کلمے محنت کری ضرب دنیا تا کلمہ اور رسول کل محنت تو مسلمان نا تو مسلمان دے کلمے محنت پر جوڑ سب پٹیوں محنت والا سب کاروبار محنت والا دے کلمے محنت والا کم تا طول محنت دے متبرج محنت دے پارا سب مسلمان محنت دے پارا کیا ہے اس مسلمان محنت کرنا اپن محنت تو ایک شہر سب اکرام کلمہ ہوئی نا کلمہ میں بلتا رسول او خپل ځل کې کلمې کې کترانو کلمې نور اجسه او فبرو یې نه خراب کړ چې څه کوي ځاته څه چاهت چلا تبلیغ کې ګرځي اراده کې ګرځي چاهت کیا ہے دې چاهت چلا صاحب کرام څه چاهت الله کلمه دنیا کې بلند شي نه چاله ملک وختو نه چاله مال وختو نه چاله اجر وختو ثواب نه وو ایو اجرو پالا او کلمې لپاره اخلاص سره محنت وکړو استخلاص سره محنت وکړو دنیا کې کلمه او رسول نو کلمه رسول دې پاره تعالی په خپل خزانو چې وایي کړی د دې لپاره کوم مصداق کړو کنه موږ باندې مو خورای نه لګي موږ مصداق کړو دا موږ چې شه پر احراز د الله خزانو نه مراول کېدو ورسې اوس موږ باندې مدمر خورای کو الله سره مدور تعالی جوړ شي الله خزانه ډکې یہ دمون پیاینا فائش خبر رسائے باندې کوي دمون باندې خورای وکړه دا بل خبر باندې کوي ایو ټول خورای ایمان اعمال باندې ایمان اعمال باندې ایمان باندې خورای کو او به مون باندې خورای مون باندې خورای نه کوي کوم باندې خورای وکړه دا هر شی الله خزانو کې هر څوک ملي سب کرام مون ځاګلو هیڅ پریشانای نه نه سمندر نه ډریدل نه وونه نه ورونه نورونه نه چا ورکړه نه لیدل څه ضرورت یو بس مونږ به کوم الله نه وکړ مونږ دې کړو وګوره څنګه دې سره الله نبی عليه السلام صحابه کرامو ته فیصلو طریقہ وکړه نو موږ دا خبره مهنت ده په خپل مونږ باندې خورای کو به مونږ لپاره دعوت چلو یو سره مونږ گزارې جوړو څه دې نور باندې خورای کو الله به موږ حقیقت نشي خپل نه پوکې خپل نه ته کو زما ایمان جوړ شي ایمان دعوت کوي خپل نه پوکې زما مونږ سوي شي دې مونږ خورای وکړي دا نور باندې خورای خپل ځان لپاره زما مونږ سوي شي به مونږ لپاره دعا ده
से अल्लाह दी मूल वाला हकीकत रता नसीब थी सब इकराम तो मूल हकीकत नसीब को इन परेशानी न कच्ची से मुक्तल मुदली सा वो ज़माना हमारे अल्लाह खुशहाली अल्लाह सर ने खजानों की सकमेन इसका ये टूर खला कराना हुआ आता सीधा लगे मस्तना समंदर के डूबे की अचानक सर अबू का मेरा वाला कमेन है इस कमेन तरह से अल्लाह खजानों टूर खला कुआरी टूर तो कई अल्लाह खजानों के इस कमेन तरह से अल्लाह खजाने लगे वाला खुशहाली और मुल्तान वो इधर पुराना के मुझे मुल्ते वो मुसलमानी हालाल हराम दाव पे जन इधर समझ रहा ये नहीं हाल हमारे पे जन सकम वक्त देना कम होगा माता मतवाजे ये नहीं इधर शरीर सरा अल्लाह तली जो किधर ये बगैर इधर समय अल्लाह न पीछे ये नहीं दाई हम साबुन तो जरूरी करते जब तुम दूसरा के देश का दुकान को उनका पटे को उनका गम भी खदीर का खुराक को का समरसर भी का बजितर भी सर के जब तुम तेल का दूसरा अल्लाह तली दोष ताज तकूर दी थी इल्म ये दे हर हाल अमर पेशंदर और नामा इल्म दा नबी अलैहिस्सलाम दा खैर दा इल्म दा और दे अल्लाह से करता मतलब दा तो बसुना अल्लाह है कमुज को बुता अल्लाह याद भी का जिक्र को बुता अल्लाह याद का तिलावत को बुता अल्लाह याद चाहे खिदमत को बुता अल्लाह याद यही दस ध्यान रखता नसीब शी सबों को सलाह पूरी अलामा सराना अलामा तकूरी कमुज को अलामा वलावरी लगे तो दाव वो फराई वाली तेरे मारा फराई ना तेरे में कली में जिक्र करूँ दुरूद शरीफ जिक्र करूँ इस्तिग़फ़ार जिक्र करूँ पहली दुआ बोल से अल्लाह देता है जिक्र हकीकत माता नसीब की दिल मारा दवातन चलो ये दुरूद शरीफ जिक्र करूँ इस्तिग़फ़ार जिक्र करूँ उदा जिक्र ने आला जिक्र दरियाना हर वक्त अल्लाह याद सी अगर तो ध्यान की और मैं कुरान तिलावत को बंदिशा रखूँ ते कुरान तिलावत से इंसान ताला ध्यान नसीब की अखलाक की सही की उदी सरा द मसरूद दो अगान दी दा मुस्तान को देखो ना वतर देना वतर बाजार तजरल रजल स्वरई दी चढ़ई उतरई कपड़ों दे और सी दुआ नबी अलैहिस्सलाम तखेरी है उदी सरा इंसान ताला ध्यान नसीब की दा जिक्र उदी सरा वो अखलाक सही सी तो भाई हमारा खराब नहीं अखलाक को बने मेहनत है नबी अलैहिस्सलाम साहब कराम का अखलाक को बने साहब ते अखलाक को कम दर्जा ला ते मुलाज़ना मुझे मैंने ज़्यादा तकलीफ नहीं बंदा कम दर्जा चाहे सोच चुकी तो से जब ना करो तो ज़्यादा तकलीफ में लाना तो से लास्ट ना करो तो ज़्यादा तकलीफ बंदा ने एक जन्नत का रसूल थी कि चाहे अखलाक से ही खुदा ने अखलाक को कम दर्जा अल्लाह दर्जे को दी शायद ने अच्छा मुक्तना हुआ नबी अलैहिस्सलाम अखलाक से क्यों एक कुरान ना पढ़ो करे बस कुरान में कम अखलाक वाले नबी अलैहिस्सलाम अखलाक वो नबी अलैहिस्सलाम कम अखलाक वाला कुरान की जैसे अखलाक सब इकराम उदास न करें अपना के और सवाल की ना सब इकराम इंसाफ न करे हक रसूल इशारे न करे हक न ज़ैब पे को देश न करी है अखलाक न करी कम शज़ान ता वक़े कबाल ता वक़े और हक वे कोना हक रसूल ता सब इकराम बल हक रसूल दा अखलाक दी और हक न ज़ैब पे को दा इशारा दा अला दर्जा नबी अलैहिस्सलाम उदास सिफत और क्या गुजर के लिए अल्लाह रज़ी के दो जज्बा हो ये यूसी जज्बा ना अल्लाह रज़ी सी बता जज्बा हो न चाह शेखर तक करता न खानदान तक करता न खबरों तक करता न चाहता न करता अल्लाह तक करता सब इकराम बने काज तकड़ी जिसे इखलास से वो गोरे इखलास लगी वो ज़िंदगी से ईमान भी मोहम्मद के इखलास ईमान देते ही उर्दू के जोड़वा भाई लकबार उन मुझे यो उन्हें मुझी दादसी इधर पर यो शी बस ज़िंदगी ईमान भी बंदे में इखलास भी बंदे वाला दे बारह कई इखलास मने फौरीदा ते इखलास नेट ना दाटी ज़रूरत है अल्लाह दे बारह भी शुरू के फिर के ना मैं खराब दनेट पर नीचे न कलमई वो के सने नशी लास्ट के नशी भी वाले अल्लाह को पूजी ना तो से दनेट तो मत नहीं ठीक एक तस्सीह दिया नेट तस्सीह को अपन नमक के नेट को लापन वेले को चाले पारे को चीज़ के पारे को समझ ए वजह अमल मनु पे अमल कोई मैं बताता इखलास नसीब की अल्लाह अमल में इखलास दे पार पहला बंडेल जरूरत है और इस तरह दावत तबलीग मेहनत
دا ایمان امانو جمعی کدو محنت دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محنت دعوت و دعا دا آغا اسباب دے چلی سر ایمان امان جڑے گی بعض اسباب سر شیون جڑے گی لرگی جڑے گی سرزر جڑے گی خاورن شیون جڑے گی گوسپن شیون جڑے گی دے نبیانو محنت سر ایمان امان جڑے گی نبی علیہ السلام محنت سر تاستم اپیل زرق ایمان رسی زرق اخلاص پیدا کی تقوی پیدا کی صدقت پیدا کی دیانتداری پیدا کی اور دا ایمان امان سے جوڑ سی پھر سر اخلاق ٹھیک سی معاملات سر ٹھیک سی معاشرات ٹھیک سی عدالتوں ٹھیک سی حکومتوں ٹھیک سی تبدیل نہ دا لیکن سر میوے خواڑی دا آبے میوے پوٹے لگے پہلا دے اگر جڑی بزمکی کی سی بے بغاوان امتنا رسی بے وہ شاخون رسی بے وہ گلون رسی بے میوے رسی وہ سر تیار میں وہ والی دے بوٹی خواڑی نہ گئی تو ایمان جڑی پہلے ذرکے رسی بے عمل والا تنہ جڑی بے اخلاق و دے معاملات و میوے شاخونا دا جڑی گلون جڑی بے اخلاق دا میوے اخلاق میوے دے کونو ہوتی اگر ہمیں کا محنت دا دے نبی محنت سر اللہ خبر وجود کرے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام والی محنت ہو وہ دا محنت دی کل ذمہ دا ایمان امان والا محنت حدیث سے فرمیلو صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام چبینی ویبن پہ اللہ پاک کل خدانو چبینی نبی علیہ السلام تاویر کری نبی علیہ السلام صحابہ اکرام تاویر نکلی نبی علیہ السلام تا محنت ہو خیر یہ دو خزانو مالکانی دو غلامان جو خزانو سرار تعالی رہو یہ سے صحیح محنت تو دنیا کے فلاح آخرت کے فوز علمان سے مانی دنیا کے دسیق تاسو کلمہ ہوئی فلاح میں ہوئی تخلقو دا مانا دنیا کا میں ہوئی دنیا کی عزت چین سکون امن برکتونا محبتونا پاکیزہ چندون نام ملے اور مرن بعد خوشحالین مرن بعد جانم نبچ کی دل جنت تدلل دا دولا زندگی تو ٹکی گی دا ایمان عمالو سر ٹکی گی ایمان عمالو محنت دا بنبینو کولو ابن نبی علیہ السلام آخر کے رگلے دا محنت ہر مسلمان بزے میرے دیدی پارا نام رسولی صحابہ کرام دا محنت اکڑو اللہ دا رزیش والو انسانانو کلانو انسانانو کو سمندر کی محنت اکڑو تو یہ نکولا اوسا خبر کی دا کم ملک صحابہ کرامو قبول رہا اس افغانستان دلالو اب یا بہتر کا پرنا پیت جو دیکھے صحابہ کرام نامی نکلی افرانی سر کے رگل عثمان غنی رضا دعا قبول رہا یہ دے تبی منصار رضی اللہ عنہ جبیر رضی اللہ عنہ اول اغرق کے لری نو دا کم زمانے کی کلمے قبل تو گورو سوزیان تو گورو اوڈیرو کی شہیدان شو سو پسرا کلمے محنت ہو مودے کلمہ را رسول کم دے کے قبول جوڑ او اللہ پاک دا دے شپتی خبر خدا سے مدری کوتا سودا خدا سے مدری اللہ طرف نہ اول کو قزان محنت دا او بے محنت سے مدری پورا کونو دے پا او نورو بنے محنت دا بے اکبر پس دعا نو حمد دی محنت کے اللہ تو فکر کرے ہو اب مشران استوری ہوا افغانستان تا شپے کسانو جماعتو ویج کے مگانے میں اللہ پاک ہر چیزی کے حکمتو نری انسان نہ کوئی پہلا اجتماع غزنی کے وقت سوری لانو اگر کے باران ہو شو بلکہ وہاں میں شمال کے نہ باران ہو اور دور حمد والا خلق دی ماشاءاللہ باران ایسر نہ خیشتو جزان لگے ہو باران کی خدمت بیندالے بالکل تیار کرے ہو کپڑے نے چھوئے چاہے ہوئے مجھ سے لاڑو آدھے مشورہ ہو سے صدا ہو کہ باران ہو دری دے لو پہ میدان جوڑے ہوئے شوئی بیرے تھے کیم چاہ باران نہ دری تو پہ مشورہ ہو شما مشران ہوئے دسا اور دولے تین کمزیلی سالورے لگو کے سالورے لگو دا اجتماع سالورے لگو کے تقسیم شوا رائیون مشراننا اجازت وقت اشتاق شو صورتحال دا سے دا آخوے سو ٹک دا کم خلق رغلی ہو مدنو والا خلق ہو آخو تیتاسو بخپلے لگے تلاک شئی طریقونے اور دو خیر اتاستا بخپلے لگے اس اجتماع کرو بے الحمدللہ مگر کے غزنی والا خلق اور اے پاتشورو احمد سرا اور شکر سرا جزانو اجتماع کی سرکری اور زیونو آلونو اجازت خیشتے وقت اجتماع شوانا الحمدللہ غلا جمعتونو وطلو علماء کرام رالو بندے حکومت والا خلق رالو خواہ جوڑاو شو آرے حلقے کے وہ کافی تعداد بنے علمان رالو بے گردیس کے اجتماع شوانا اگر الحمدللہ جمعتونو وطلو اگر کے دالے اللہ پاک حکومتو صبوبت ویرے جمعت کے لالو کو سردرے علمانو جمعت دور مندگریو ٹولو مدرسو سرا دے حکومت والے درو سرا اگر کہ الحمدللہ ٹول علمان دی مشران دی کا دے او دے ستر
मशर दा عالم دا راغله علمان پاکستان کې سبقونه ویلي او علمان سره تعارف الحمدلله مو سره ملګرتونه وشو د یونیورسيټونو کې ملګرتونه وشو راغله لپاره ټول خلک ور اجتماع ته شروع کړي نو مور ته الله بوت لوګي خو کافي مهنت وشو ډېر متافدا وشو خلکو ته پیدا وشو هر قسم خلکو سره د خواص سره علماء دي خواص هغه سره مهنت ملګرتونه وشو په الحمدلله غنواد خوست لاړو خوست کې الله پاک فضل سره خو یعنی 10-12,000 کسانو لري پاک جمع کو اجتماع نه جمعونه علمان خواص علماء هر قسم خلکو اجتماع کې شریک کېدل او په دې استقبال کو چې د بوتلو الحمدلله ټولو خوشالۍ سره مې استقبال هر پټک باندې هر ځکه کې توبه په جدا پر جمعه پر دي چې او سنتونه دې کو اکرام یې ورته خاص اخلاق سره مې لیدل بیان بعد په بل یو پرتیکای لگا غکی اجتماع شو دیوای لگا لوګر کې اجتماع شو قبل کې ملګرتونه شو الحمدلله دا تعلیم سو علمان خړلو علماء کرام د مدرسو اشرام د حکومت اشرام دا سره تعلیم کو به شریک شو ملګرتونه وغاړه ډیر شو د سری عصري تعلیم والا یونیورسيټي والا کالجونو والا د شپږ سو کسان هغه سره تعلیم کو به شریک شو نو هر لکه کې هایوي اجتماع دیوای اجتماع څلور جوړې شوې وکړه پینځه شوې الحمدلله ډېر خلک خوشاله یو علمران دې چې راغله شیخ سیمولو مدرسې کې طلبه تا طلب شي ډېر چې تنظیم کار دا ور درور د کې کومه फायदा نه سبو کارونو کې کومه फायदा نه ګورو لکه د درور د کې تر دې फायदा کړل شي یو ټول ټول ته ځنار شي تاسو یو ډېر خوشاله الحمدلله خاله رفضان جوړ شو د سیدې ډېر کې مونږه نه پلي هر لکه نه دي مونږه هغه موږ ما کې سره موږ راغلي نو دا نه ورکړ سره دا د دې امت روح ده صحبت ګرځي کنه ګرځي نو دا چې دی او دا صحبت پاتې شو پر چې موږ راغلو علمان د سره ورګي علماء کرام یې چې دا وو ویلاره دا خراب شي او به څوک استعمال یا ځان سره خراب وي او څو روانه وي دا صفاوي او څوک استعمال یا ځان سره صفا کوي نو دا امت کو کلمې لپاره ګرځیدلو حق لپاره دا امت کې صفایي راځي ایمان امارو ډیر سره ترقی راځي او څنګه امت دا ګرځیدل پاتې شو جمودو کرانو بس پاتې شو لگا بدن کې کومه زمينه گشت کوي ګرځي نو بدن صحیح سمینه ودا لا بدن ختم شي نو داسې دا امت ګرځیدو ولا چې په منو یې فکر معلومات ده دا ګرځي نو موږ سوچ کوو مې راوو دا نه کوم لیکن الله رضا او به ګرځولو اگر دې تو کې مډېلې پیدا وکړه انا کې موږ هر وخت سفر کې ویره دې یو ځای کوه به چارو پنځه غنټې پاتې ته سفر ویډولې اگر دې تو کې موږ خپل ستر مو کړو ډېر زیاته تو کم خلک نشي شریک کېدل عام کې شریک شو خو سره باندې ګرځولو چې دې یو کې د دوغانه تر دې موږ خدای پاک دا یو لکشا جوړ کړی دې الله په حفاظت وکړي ته دوغانه ته موږ ما علمانو ته دوغانه د تیرا کم دې استعمالداري کېږي مې مو اسلام دا ترتیبي ما شیخونه او معنا نکاح خلقونه دوغانه خري الله دې کار حفاظت وکړي ته به دوغانه خالي دې کار دې وګو دې چې سلطنه دې ګور دې نو اکثر مې دې الحمدلله الله تعالی امید ده اوس استعمالداري دې په دور بشان او مدرسان کې استعمال مزار شهر کې استعمال به کندهار کې استعمال جلال آباد کې استعمال نیمروز کې استعمال هغه لپاره خپل تشکیلونه شوي مشرانو ته توجه ده چې اسلام په نامه یو ټول الله جل شانه ټول دنیا ته دې ذریعہ جوړ کړي یو شکل جوړ شي الله کې حقیقت جوړ کړي کوونه شوي دي دا دنیا کو ګرځي مسلمانان دې کو پیروي ایمان امانو کې ترقی رسي او دا دې الله طرف نه مود پر ذمہ داری دعوت او دعا دا دې امت پر امان دي صحابه کرام ته اختیار کړو الله جل شانه دنیا کې پاره کې ذریعہ جوړ دا څنګه چې موږ ته راځو دا چې موږ جمعه واکړه دا یو مقصد ته زړه دې نشان دې مقصد دې په خلک راځي نو وای دې حضور پاک علیه السلام مهنت هر شوبې کې حضور پاک علیه السلام مهنت چرته او هر شوبې کې نبی علیه السلام سنت چرته مهنت کې طریقہ هر شوبې کې حضور پاک علیه السلام سنت چرته هغه مهنت سره په دنیا کې پیدا وي هغه مهنت دې پاره چې راټول راځي او الله کلمې دې پاره په ټول دنیا کې ګرځي دې مشتاق کړي او خپل ځان ضرورت دی با خپل ضرورت موږ نه
دا شب جمعه دې کې انفرادي دعوت چلو ډېر ترقي کېږي که نه دا د هر چا انفرادي خپل نیت سره وکړي چې ما ایمان عمل جوړ شي بل ته به دعوت ورکړي نشانات به زړه جوړوي زړه به نشانات جوړوي بل ته دعوت ورکړي تا سره د الله وعده تا ته به نیت کوي نو بھائی ټول انشاءالله دا انفرادي دعوت کې لږ کمې ده انفرادي دعوت شب جمعې کې چلو څومره تقاضې چلېږي دې لپاره خلک تیارو خپله نیت کو دونو تیارو د نورو مجبوره چیزوں کې خورۍ کړو یہی کا بالس کراٹے میں چوڑیس کراٹے میں بلواج کا کام ہو سکے تو تاسو پیرا نہ رکھا دیئے تاسو کون لیتو کہ جو انشاءاللہ نیچے میں جمعے کے یہ دعوت فضا بجوڑو غفلت فضا بنا جوڑو یہ نورو شکر فضا بنا جوڑو نئے تبلیغ مرکز دا دعوت تعلیم دے کرے بدل خدمت بدا عمال دی کنور سو کبال چیشی کے لگے میری محبت سر اکوئیو تو گورو دا دیر مبارک اشپالا آج سے فرنی محنت کی راہ دے نشو جماع دی محنت شپالا لکه زه یو چلی ټول بیان اوس مثال یو مازدیګر یو ماښام یو سبا یو درې کسانو باندې په شپه جمعه نه ده د شپه جمعه دې ټولو ده دا خو مشورې سره د تصدیق لپاره یو سړی خبره وکړي اصل خو د هر مسلمان کو ذمې ده دا خو کل محنت اجتماعي محنت ده ټول په اجتماعي محنت کوي هغه مو کار کوي مخکې مو ګوره چې دعوت چلولو ټولې تقاضې پوره کېدلې بیا څه بیان وشي بیا هغه نه باندې انفرادي کېنو یو بل تیار وي انشاءالله او دس باندې دا خبره دا یو څو ګټې خو نور ټول شي نه پریږدو او دې دعوت پر اعمالو جوړاو ان شاء الله الله پاک دې ولا نور کو تنصیب الله پاک کو تقبل کی خوشاله کو موږ مرحبا ټول جماعت کې